بسم الله الرحمن الرحيم. قوله جعلته تبصرة. ترى شو أقول لك؟ جعلته تبصرة. جعلته تبصرة. ما وګرځاو هو دا کتاب تبصرة تبصرة. نقول اعتراض ورديږي چې جعلته ګوره جعل يجعلو جعل چې دا دوه مفعول غواړي. څو مفعول غواړي؟ دوه مفعول غواړي. او دا مفعول ثاني مسند وي مفعول اول ته. څه وي؟ یعنې مطلب حمل کېږي په څه باندې؟ مفعول اول باندې. فکر دې کنه. نو ګوره جعلته کې د جعلته دا تو فاعل شو، دا هو ضمیر مفعول اول شو، او تبصرة مفعول ثاني شو. بیا دا هو ضمیر چې دی جعلته، دا هو ضمیر چې منصوب متصل دا راجع دی کتاب ته. څه ته؟ یعنې جعلت الكتابه. جعلت الكتاب دا مفعول اول شو نه، او تبصرة مفعول ثاني شو. نو اوس لازمي دا په کار خدا را چې تبصرة حمل شي څه باندې؟ او مستند شي کتاب ته. نسې ویل الکتاب تبصرة، الکتاب تبصرة. کتاب سره نه حالانکه دا خو نه څه کېږي، لکه لازمي حمل مصدر په کتاب باندې ذات باندې دا خو نه څه کېږي. سره به شو کنه. نو شارح به د هغې جواب ذکر کړي چې دلته مجاز په نسبت دی، یا مجاز لغوي دی، یا مجاز عقلي دی. مجاز لغوي یا مجاز عقلي، یعنې په الاسناد. څه مطلب شو؟ داسې به ووایو چې ذکر د مصدر دی، خو دا مصدر مدلول فاعل دی. مدلول فاعل دی، معنا د پېښې مبصرا څخه. څه؟ مبصرا څخه. مطلب جعلت الكتابه یعنې جعلته مبصرا، ما وګرځاو کتاب څه؟ مبصر. ښه نو صحیح ده کنه. الکتاب مبصرون دی، حمل خو صحیح کېږي. یا به داسې وو دا مجاز لغوي شو، یا به داسې وو چې دغه دا مجاز عقلي دی، مطلب دا یا مجاز په نسبت دی. مطلب دا حمل چې دی پېښ حمل دغه دی، دا حمل شوی دی په خپله معنا مصدري باندې، خو دا حمل مبالغة دی. حمل څه؟ لکه زید عدل کې. زید عدل لکه زید عادل دی. نو که عدل په معنا مصدري حمل کې دا مبالغة دی، ګویا کې بس عین عدل دی. ته ویل لکه زید سخاء، اسیب سخاء. اسیب سره سخا ده. سخاء خو نه حمل کېږي، مصدر نه، بس مصدر دی، دا خو ذات دی. پېښ وي، خو لکه ګویا کې دغه سخاوت ډېر زیات و، نو ګویا کې دا عین سخاوت دی، که سخي نه عین سخاوت دی. بس دې ته ویل کېږي زموږ په اصطلاح کې تسمیه باسم ضد. تسمیه باسم ضد، نوم په ضد څخه. لکه دی خو دی بخیل و، موږ ته سخي و، دې څه ویل کېږي؟ تسمیه باسم بس دی. دا خو برهان لکه وي خو جوړولی. فقوله جعلته تبصرة ای مبصرا، نه ځکه چې مبصرا ښه دا په معنا اسم فاعل څه شو. او يحتمل التجوز في الاسناد، یا احتمال مجاز لري په الاسناد. وكذا قوله هلته به راشه ګوره، وكذا قوله تذکرة. نو تذکرة چې د عاطف دی په تبصرة باندې که نه، فکر دی که نه، دا تذکرة یا په خپله معنا مصدري څه حمل دی مبالغة، یا معنا د څه سره پېښې متذکرا څه مسکرا څه، فکر دی که نه. وكذا قوله تذکرة پېښې دغم دی. بیا راشه ګوره قوله ښه نو جعلته تبصرة لمن حاول التبصر، هغه چا لپاره چې قصد وکړي څه تبصر د ځیرکتیا. لدل ابهامي، لدل لدا معنی عنده سره که، او ابهام دی که ابهام د بل پویه کول، د بل پویه کول. پوه شوې؟ نو یا بل پویه کول دله، د بل پویه کول دله چې دی متعلم شي، یا بل پویه کول د ده پویه کول بل لره، دا معلم شو که نه. فکر دی که نه؟ نو لدل ابهام بالکسر، دا په کسر سره ابهام دی. تفهیم الغیر څه معنی؟ تفهیم الغیر پویه کول د غیر، ایاه دله بل کس راپاسې دی پویه کي. فکر دی که نه؟ نو دا اوس متعلم شو که معلم شو؟ بیا نه متعلم شو. تفهیم الغیر پویه کول د غیر د بل کس، ایاه دله. اباه نه دی که دا اباه نشته، یو ټکی ته اوبه وړی دی اباه ایاه ده که. او تفهیمه، او تفهیمه یا پویه کول د ده، پویه کول د للغیر غیر له، ناس معلم شو که نه شو؟ نو ځکه وایي والاول للمتعلم، دا اول د متعلم سره لګي، والثاني للمعلم، او الثاني د معلم سره. قوله من ذوي الابهام، د خاوندانو سره د ابهامو نه چې خاوندان د فهمونو خو که نه چې په خبره خو پوهېږي. نو ګوره وایي افهام جمع د فهم ده که په فتحې د همزې سره، جمع فهمین. پوه شوې؟ جمع سره د فهم ده، ځیرکتیا او فهم. و ظرف دا ظرف چې ګوره دی پوه شوې
دا لدى الإبهام إما فيش في موضع الحال يبقى موجود حال كده نفاعل سنة يتذكرونك يتذكروا نفاعل يتذكرونك داعي أو متعلق يتذكروا ياس متعلق سبوري يتذكروا بوري بتزمين معنى الأخذ لكم تزمين معنى الأخذ لا فيش والتعلم أو تعلم لا سمعنا يتذكروا بيشوي نصيحة لي آخذا بيشوي أو متعلما أخذ كون كده يا متعلم ده من أبي ذوي الأفهام اللي خوندانندو فهمونا فهذا إذن يحتمل وجهين ده هم احتمال دو وجه قولهما سيما